اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. د ټول ناوال خو زه د وزیرستان د باجوړه پورې ټولو قبایلو ته د دې خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی نمائندګۍ لپاره چې کوم د ووټونو جوش و خروش شروع دی او په 20 جولای باندې به موږ د خیبر پختونخوا د اسمبلی لپاره د خپل نمائندګانو فیصله کوو. په دې کې چې کوم د الحاج کاروان د جدوجهد په وجه باندې زموږ د مرګرو د جدوجهد په وجه باندې موږ خپل انساني بنیادي حقوق واغستل. په NFC کې موږ خپل حق واغستو. وفاقي حکومت 1.4 ارب روپۍ موږ ته په دې بجټ کې مختص کړي دي. 14 ارب روپۍ اول ځل راته د خیبر پختونخوا اسمبلی مختص کړي دي. فوجیانو راته هم 50 ارب روپۍ د لګولو وعده کړې ده. نو دا ټولې جوړیږي 228 ارب روپۍ چې په تیرو 2 کالو کې دومره پیسې موږ ته نه دي میلاو شوي. زما خپلو مشرانو ته، زما ځوانانو ته، زما خویندو میندو بچو ته دا اپیل دی چې په 20 جولای باندې ډیر په جوش او خروش باندې ووټ اچولو ته راوځي او دا یو قسم لا ریفرنډم وګڼي، ځکه چې موږ اول ځل زموږ نمائندګان ځي چې دا میسج لاړ شي چې آیا د موږ قبایل د دغو و ډسټرکټس عوام چې هغه څومره بشعوره دي، صرف هغه وروسته پاتې شوي د هغې بنیادي وجه هغو ته خپل حق نه میلاوېدلو. او دا اپیل هم ورته کوم چې هغه د خپل نماینده په خوښه کې ذمہواري پوره کړي او داسې چاته ووټ ورکړي چې د هغه مازین بې داغ وي او هغه ته د عوامو اکسس هم حاصل وي چې د خپل نمایندانه د خپلو مسلو او د خپل حق ډیمانډ کولی شي. الله تعالی په قرآن کې فرمایلی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تاسو د نیکي بدله په نیکي کې ورکئ. چې چام د قبایلو د حقوق لپاره आवाज اوچت کړی دی دا ووټ د هغو په حق کې استعمال کوي. او کومو خلکو چې د اصلاحاتو مخالفت کړی او د FCR مرګرتیا یې کړې ده چې خپل قیمتي ووټ قومي امانت هغو ته ورنه کوي. زه بصلاحیته قبایلي عوامو نه د وزیرستان نه واخله تر باجوړه پورې دا امید لرم چې انشاءالله تعالی دا به د هغو خلکو په حق کې خپل قیمتي ووټ استعمال کی چې کوم خلک زمونږ قبایلي علاقې ته امن او خوشحالي راوړي او زمونږ د بچو او د نسلونو مستقبل ښه کولو دپاره ذمہواریانې پوره کوي.